والفجر قسم دې په وخت د سحر والليال عشر او پشپو لسو باندې چې د رمضان اخري لس شپې دي چې ليله القدر پکې دي والشفع والوتر او قسم دې په جفت او طاق واغه جفت او طاق رکعتونو د مانځ باندې چې بعضي جفتی اکثر جفتی 2 اور 4 او بعضي پکې طاق رکعتونه دي ماخام فرض او د ماسختن وتر والليل اذا يسر او قسم دې د شپې کله چې روان شي هل فی ذلک قسم لذی حجر یقینا پدې کې عبرت نصیحت دې د پاره د خاوندانو د عقل الم ترى یتان دې کتلی کیف فعل ربک بعاد سرنګ کار وکړو رب ستاد عادیانو سرا ارما چې د ارم قوم نو ذات العماد خاوندان د لوی لوی استنو یعنی د لوی لوی قدونو لوی لوی جسوالو یا ذات العماد چې خاوندان د لوی آبادیو وی لوی آبادیو التي هغه لم يخلق چې نو پیدا کړی شوی یا ندی پیدا کړی شوی مثلها پشان داغه فل بلاد بخارونو کې وثمود الذين او سمودیان غکسان جاب الصخره چې توغل به کانی تراش کول به کانی بلواد په مقام واد کې واد القرى کې یا بلواد په میدانونو کې تبوک پلارې باندې چې سړې زی نو قسم دې قوم سمود چې کوم هغه کورونه دي کندارات دي هغه اوسم شته وفرعون او فرعون ذل اوتاد کور پاتشي لیکن اوسیدون کې عزت نه وشو وفرعون او فرعون ذل اوتاد بخنو والا الذين طغوا في البلاد هغه کسان چې غوي سرکشي کړي په خارونو کې فاکثروا فيها الفساد پس دوی زیات کړي په دې کې فساد فصب عليهم فسراوړ ول په دې باندې ربک ربستا صوت عذاب یو کوړه د عذاب یو چابک د عذاب یو زل سره عذاب ان ربک لبالمرصاد یقینا ربستا فزید انتظار کې دې پتا کې دې په انتظار کې دې فاما الانسان بس انسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه کلا چې ازمایښت کې په باندې رب دد الله عزت ورکی دتا او نعمت ورکی دتا فیقولون دی وای ربي اکرمن شرف زما ما ته عزت را کړلو واما اذا ما ابتلاه او کلا چې الله ازمایښت کې په باندې فقدر عليه رزقه فسراتن کی پد باندې رزق دد فیقول ربي اهانن دې وای چې رب زما زو شرم علما کلا دې چره دا سندا بل تکرمون اليتیم یعنی الله ته شرم ولې نه بلکې ستا خپل قصور هغه قصور څه دی هغه دا بل لا تکرمون اليتیم بلکې تاسو عزت نه کوئ د یتیم ولا تحاضون على طعام المسكين او ترغیب نه ورکوي تاسو په خوراک د مسکین وتاكلون التراث اكلا لما او تاسو خوري مال د میراث په خړلو ډیرو سره وتحبون المال او تاسو مینا کوي د مال سره حبا جما مینا ډیر زیاتا مینا د دل جمعي کلا هیچره داسندا اذا دکت الارض دکن دکا کلا چې وټکولې شي زمکا پټکولو سخت سرا وجاء ربك والملك صفا صفا او راشي ربستا یعنی قدرت دربستا یا راشي ربستا سره چې داغه شان سره مناسب دي او فرشتي مراشي صف په صف وجيء يومئذ بجهنم او رب وستل شي په دغه ورځ باندې دوزخ میدان د حشر یومئذ په دغه ورځ باندې يتذكر الانسان یاد بکی انسان وان له الذکر او چرته به د پارا نصیحت اغستلو په دغه ورځ باندې نصیحت به قبلې انسان او چرته به د پارا نصیحت قبل ولو یقولو دی بوای
یا لیتنی ہے ارمان دی مالرا قدمت لحیاتی چې ما مخکره لګلې و نیک عمل دی ژوند لپاره فیومئذ پس په دغه ورځ باندې لا يعذب عذابه احد عذاب نشي ورکولای په شان د عذاب د الله هیڅوک ما ولا يوثق وثاقه احد او گرفت بنشي کولای قید بنشي کولای په شان د قیدولو د الله هیڅوک په شان د تړلو د الله هیڅوک یا ایتها النفس المطمئنه اے روحا مطمئنہ اے روحا مطمئنہ ارجعی واپس شا الى ربک خپل پروردگار تا راضیتا مرضیہ تو ہم خوشالا ستا رب هم خوشالا فدخلی بس داخل شا فی عبادی زما په بندگانو کې ودخلی او داخل شا جنتی زما جنت تا شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه ته یو ذکر راغی ورته خوب ملي دلې دي او په دې خوب کې دا آیتونه ورته ورور دا الفاظ دي چې څوک راته وایي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه اے مطمئنه نفس روحا خپل رب طرف ته واپس شه چې تم ته راضي وي هغه در راضي زما بندگانو کې داخل شه او زمان جنت ته داخل شي د دې خوب څه تعبیر دی او ورته چې دا خو د قران کریم آیت چې تا په خوب کې لیدل سیک ډېر حیران شو وی زما د خوب مطلب څه دی استاد د خوب مطلب دا دی چې په دې قران ایمان راوړ هغه ایمان راوړ مسلمان شو سحر ته چې مازدیګر وفات شو پوه شو د یو ورځې مسلمان نبی علیہ السلام فرمایي چې دین اسلام زړه ټول ګناهونه ورځي یعنی چې سره د کفر نه اسلام ته راشي کفر حالت کې چې هغه سپړي او هر څه معاف دي چې کفر معاف شو نور ګناهونه په کفر نه واړو هغه څه شي معاف شو کوئی شي په خبره قاضی ثنا الله بانی پتی تفسیر مظهری والا هغه روانو د استاد سے مرګ باندې دعا لپاره تعزیت لپاره نو کم چې هغه ګوډه گاډي والو خر گاډي والا چې کوم بوتل وکړه هغه هندو هغه ورته قاضي صاحب ته خو د مسلمانانو مشهور عالم یو تپوس درنه کوو داغه جواب راکړ خدای پاک مسلمان دی که هندو دی اوس قاضي صاحب ثنا الله چې کوم هغه ډېر حیران شو او ورته دا سره د سوال تا په ما باندې وکړه خدای پاک مسلمان دی که هندو دی ورته ما سره د دې جواب نشته خو راځه زما استاد صاحب وفات شوی دی زه دعا روان یم دا غي او زوی دی د 1400 کالو خدای د غضب پېښه الله هغه ډېر لوی علم ورکړی دی دا سوال ته هغه نه و او تر سره لاړ شي دعا لاړل چې تعزیت یې وکړو ډک محفل دی مجلس دی هغه هندو ته پوس کوي د شاه عبدالعزیز نه ورته شاه صاحب ستاسو د پلار دا غټ شاګرد چې د قران دومره غټ تفسیر لیکلو تفسیر مظهری اردو کې دنه ما یو تاسو په د سره جواب نشته دی وای د استاد د زوینه تاسو تاسو جواب شته دي کنه خدای پاک مسلمان دی که هندو دی هغه ورته وخاندل ورته وی چې ګوره دا خواته وګوره خواته کړه تاسو ډیر قدر کوي کنه ها او مسلمانانو څه کوي خوري استعمالي خوراک سکاک کې پکارونو کې وی کچرتا خدای پاک هندو ہے کنه نعوذ بالله نو دا غوا نه مسلمانانو خړلې شولې نه بس په خړلې شولې نه بګی دړانو خړلې شولې دا غوا ته موږ ګورو دا غریب ډېره بے عزت ګرځي دا غریب څه کوي ډېره بے عزت ګرځي د دې نه معلومه ده چې خدای پاک هندو نه دی مسلمان او الله په قران کې د غوا د حلالولو حکم هم کړی دی د دې نن دا معلومه شوله چې
خدای پاک هندونه دې څه شه دې مسلمان دی او ورته خدارت وي چې د سپي مسلمان دی که هندو دی پوه شوې سپي ته چې مسلمان وای خو د مسلمانانو بې عزتي ده که چې مسلمانان چې دي دام د سپو په شان دي او سپي مسلمان دي او دوی مسلمانان دي ورته چې دا خو ډېره اسانه خبره ده په معنی تپوس هم مه کوه یو اتلس سپي چې یو ځای کې راجمع وي که نه او هغو ته یو دوه ډوکي ور واچوه که یو ځای خوړل په اتفاق سره په مسلمانان دي او که جګړه پې شروع کړه هندوان دي نو سپی ورته څه کړو هندو کړلو خبرې ته مبارک دی که نه امیر صاحب ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد ز قسم کوما پدې ښار د مکې وانت حل بهذا البلد او استاوینا حلال ګڼل شوی دا پدې ښار یعنی مکه والو په نس باندې کفار په نس باندې استاوینا حلال ګڼل شوی دا په خلقو د دې کلی یا وانت حل بهذا البلد او تر اترون کې دوباره دې ښار ته هجرت وکای او بیا برازي فتکای به ووالد وما ولد او زه قسم کوم په هر پلار او بچی باندې قسم دې خبره لقد خلقنا الانسان یقینا من پیدا کړی دی انسان فی کبد او مشقت کې ایحسب آیا خیال کوي دا انسان الله یقدر علیه احد دا چې زورور نه دی په د باندې هیڅوک یقول دی وای اهلکت مال لبدا ما هلاک کړلو مال ډیر ما خرج کړلو مال ډیر په مخالفت د اسلام کې او په معبودان باطله نظر و نیاز باندې ایحسب آیا دې خیال کوي الم يره احد چې نه لیدل هیڅوک الم نجعل له عینین آیا موږ دې ګرځولې د پاره دوه سترګې ولسان او شفتین او جبا او دوه شونډې وهدیناه النجدین او موږ خودن کړي د دتا د دولارو دولارې مو ورته خودلې دي او مون خودلې دي د دولارې د هدایت او د گمراهي فلقت حمل عقبه پس دا انسان ورونه خطو غردنه کیتا یا انتهادنه کیتا یا فلقت حمل عقبه دا انسان ون رسیدلو زید تکلیف تا وما ادراک مل عقبه او تا ته سپته دا چې صدا زید تکلیف تا ته سپته دا چې صدا غردنه کوي هغه لوی نیکی چې د غرب شانتی دا هغه کوم نیکی دی هغه دا فک رقبه آزاد ول یو غلام دی چې آزاد کړلو دا هم دا سدا لکه د غرب شانتی نیکی فک رقبه او کچرته دی یو کس ته دین او خیالو کفر نه دی آزاد کړو یا یو کس هغه د کفر او د شرک او د بدعات نه را آزاد کړلو نو دا د غر په شانتی دی کی دا فک رقبه اے علی ک الله رب العزت تا په ذریعہ سرا یو کس ته هم هدایت ورکی نو دا تا د پارا د سرو خانونه افضل دی نبی علیہ السلام چاته ویلو حضرت علی رضی الله عنه او اطعام یا خوراک ورکول دی فی یوم ذی مسغبتنا ورځ دلوګي کې دام داسې دا لکه لوی نیکی د غر په شانته چې یو وګه سړی دې موړ کړلو یو محتاج سړی هغه ضرورت دې پوره کړلو یتیمن یتیمتا ذا مقربتن چې خاوند خپل ولای وی خپلوانو باندې نظر وکا رشتہ دارانو باندې نظر وکا که یتیم درته پکې ښکار شي دا هغه تعاون وکا هغه سره نیکی وکا خېګړه ور سره وکا نبی علیہ السلام فرمایي چې یو سړی چې یتیم پر سر باندې شفقت سره لاس کی دی په مینه سره د لاس لاندې چې څومره وخترالل یو وخت باندې ورته یو نیکی ملاويږي صرف لاس کې خو او چې هغه نور پرسته کوي هغه سره مالی تعاون کوي نو دا غي اجر نه ډیر سیوا دي
او مسکینن یا مسکین تا ذا متربتن چې په خاورو کې پروتي چې خړ پړوي په خاورو کې ثم كان من الذين بیا دا کسانو نه چې ایمان راوړې دي او حکم کوي په صبر سره او حکم کوي په صله رحمي سره دغه خلق دوی دی خلاص والا او هغه کسان چې کفر کړي دي زمون پایتونه باندې دوی دی چپلاس والا او دوی باندې اور دي مقصدتن بند کړي شوی بسم الله الرحمن الرحیم والشمس وضحاها قسم دې پنمر باندې وضحاها او پرانا نمر باندې زد نمر پرانا باندې والقمر او قسم دې پس کوګمې باندې اذا تلاها کلا چې د پس روان شي کلا چې د پس روان شي د دې شي پس نمر پس والشمس وضحاها قسم دې درناګانو د قران وضحاها قسم دې د قران وضحاها او رناګانو د قران والقمر اذا تلاها قسم دې د حدیث کله چې د قران پس روان شي کله چې د قران تشریح په حدیث سره کیږي والنهار اذا جلاها او قسم دې په ورځ باندې کله چې هغه ورځ روخانه شي قسم دې په دې دین اسلام باندې کله چې دا دین چمکاو شروع په عالم کې خور شروع واللیل او قسم دې په شپه باندې اذا یغشاها کله چې پټ کی دین مر لرا والسماء او قسم دې په اسمان وما بناها او په غزات چې جوړ کړي دې دا اسمان یا په جوړولو دې اسمان والارض او قسم دې پزمکه باندې وما طحاها او په غزات باندې چې وړوري د ازمکا یا په وړولو د ازمکه ونفس وما سواها او په نفس باندې او په غزات باندې چې راستنده مې جوړ کړي دي دا نفس دا انسان یا په جوړشت دې باندې په برابرۍ دې باندې قسم دې فالهمها فجورها وتقواها پس الله زړه کې اچولې د تا ګناهونه د او نیکی او پرهیزګاری د قد افلح من زکاها یقینا کامیاب شو هغه څوک چې ځان پاک کړلو د کفر او شرک نه وقد خاب من دساها او یقینا نا امید شو هغه څوک چې ځان وردن نکړو ځان داخل کړلو په ګناهونو کې یا په کفر او شرک کې کذبت ثمود بطغواها ترو جنتیا کړي وا سمودیانو په سبب د سرکشي خپلې اذن باث اشقاها کلا چر پورته شولو بدبخته پدوی کې دوی بدبخته پدوی کې فقال لهم رسول الله ناقه الله نو دوی ته پیغمبر د الله حفاظت کوي دوخه د الله وسقياها او د وګوس کلو د دې فكذبوه فاقروها دوی تکذیب وکړلو د پیغمبر صالح علیہ السلام فاقروها او خیم لکړلا فدمدم علیهم ربهم بذنبهم نو هلاکت راوستو عذاب راوستو په دوی باندې رب د دوی په وجه د ګناه د دوی فسواها پس الله پاک اوار کړو دا کله د زمکه سرا ولا يخاف عقباها او الله رب العزت نه یریږي یا نه یریدلو د انجام د هلاکتنا چې دا به هلاک کړو دی په بدلا نه کا سبب کوي یا په بل څه باندې کسر وړي لکه څنګه چې دنیا بادشاہ یریږي چې چاته سزا ورکړي چې چاته جوابي کاروائی وشي ولا يخاف عقباها الله رب العزت د انجامونو نه یریږي هلاکي چې بیا بس کیږي او سبب نه کیږي بس لاړو هلاکه کو ختم بسم الله الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا قسم دې د شپې اذا یغشا کلا چې پټ کین مر لرا والنهار اذا تجلا قسم دې د ورځې کلا چې راخ کار شي وما خلق الذکر والانثى قسم دې پاغ ذات چې پیدا کړی دي نارینه او زنانا نر او خزا مذکر او مؤنث ان سعیکم لشتا
یقینا کوشش دستاسو مختلف دی فاما من اعطى واتقى پس هر هغه څوک چې هغه ورکړل او ویریدلو مال خرج کړلو واتقى او پزړه کې وم یریدلو یعنی ریاکاری خو اصلا نه وا چې پزړه کې یره نه وا چې بس الله دې قبول کړي مته نشته دا چې موږ دې قابل یم کنا وشه وصدق بالحسنى او تصدیق وکړلو بالحسنى د خيسته کلمه یعنی بکلمه الحسنى فسنيسره لليسرى مپزر دا چې آسانی به وګدلرا لاري آسانی طرف ته واما من بخل واستغنى او هر هغه څوک چې بخل وکړلو واستغنى او ځان بے پروا کړلو وکذب بالحسنى او تکذیب وکړلو دا خسته کلمې چې لا اله الا الله دا دین اسلام دا فسنيسره للعسرى نظر دا چې آسان به ګدلرا هغه سخت لار هغه ګناهونو لار چې سخت لار ده او د کفر لار چې سخت ده هغه به ته آسان ښکاري وما يغني عنه ماله اذا تردى او فائدہ به ورنکې دته مال دده اذا تردى کله چې د حرکت کې پریوزي یا اذا تردى کله چې دی اوغزي په دوزخ کې یا اذا تردى کله چې دی اوغرزي په قبر کې ان لنا للهدى یقینا فمن بعد خامخا لار خودندا هدایت دا وان لنا للاخره والاولى او یقینا من د پارا یعنی زمون په اختیار کې آخرت دا او دنیا دا فانذرتكم نارا تلظى فزويرم تاسلرا فزيرهم تاسلرا دا غور ناشلم بي وهي لا يصلاها الا الاشقى نبا داخليږي دي اورتا مگر غټ بدبختا الذي كذب وتولى هغه کس چې تکذیب وکړلو د دین حق وتولى او واوړېدلو د تابعدارینا وسيجنبها الاتقى او زردا چې په کې ناری بشید دي دوزخ نه د دې عذاب نه الاتقى یا د دې کفر او شرک نه الاتقى لوی متقی ها زردا چې په کې ناری بشید دي عذاب نه الاتقى لوی متقی هغه څوک چې ځان وساتلو د شرک نه الذي يؤتي ماله يتزكى هغه کس چې ورکوي خپل مال يتزكى د دې لپاره چې ځان پاک کی یعنی په اخلاص سره مال خرج کوي مراد د دې نه ابو بکر صدیق رضی الله عنه په اتفاق د مفسرین سره ویلي په خبره چې مال دې لپاره خرج کوي الله بلار کې چې څو کی يتزكى ځان پاک کی او اخلاص سره خرج کوي مخکې جملې ته وګورئ خاطر ابو بکر صدیق په شان او عظمت کې قرآن سوئی وما لأحد عنده من نعمة تجزا او نشته دا هیڅ چاله را د پنيز باندې س نعمت او بدلا تجزا چې په بدل کې ورکړې شي دتا ابو بکر صدیق بدلا سوک په دنیا کې نشي ورکوله الله به په آخرت کې ورکړي دومره لوی مقام دی ویږي په مسله ابو بکر صدیق د نیکۍ او بدلا سوک نشي ورکوله الله به ورکړي ورته بدل احدن کې نبی علیہ السلام امر چې داغه بدلا نبی علیہ السلام نشي ورکوله الله به ورکړي ویښه غالبا دا څه روایت کې راځي چې هر چا نیکۍ او بدلا ورکول شي لیکن ابو بکر صدیق زمانہ یار دی چې دغه نیکۍ او بدلا زنه شي ویښه حضرت عائشہ ته پوښتنه وکړه یا رسول الله داسې څوک شته چې داغه نیکۍ به د اسمان د ستورو سره برابر نبی علیہ السلام ته فرمایل کمن هو عمر دې کنه موصوف حضرت عائشہ پریشان شو ته فرمای فاین ابي زما پلار چرته لاړ زما بابا جان چرته لاړ سبحان الله نبی علیہ السلام ورته فرمایل عائشہ د استاد پلار ابو بکر صدیق نیکۍ د اسمان ستورو نه زیات برابر چې ورسره چا دی هغه عمر دی او چې د چا نیکۍ د اسمان د ستورو نه زیات دی هغه څوک دی ابو بکر دی رضی الله عنه
ابو بکر صدیق نامه سوا इंडिया कप्तान सोख इंडिया क्रिकेट टीम कप्तान सोख तेंदुलकर को चमू बाड़ा बाड़ा होगा टीम क्यों जब बोली जब थ्रोर्स वे दे धोनी धोनी दे सो करोना फरमान तो बात है उस्ताद सही हाँ फरमान तो सही बात है सुना लगे वो स्कूल ही दे हाँ खैर अरे वो चीज़ खुदे दुमरा नमूना मदे इंद्वान उस्तादी दुमरा नमूना मदे इंद्वान उस्तादी खा अगर नवाब भाई दखपल ज़माने कप्तान है आज को तेंदुलकर और चले दुई दखपल हिसाब से ज़िक्र करूँ अजदीद इंद्वान अब्दुल्ला इब्न उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाम है सवा अब्दुल्ला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु नाम सवा अबू बकर वर्तवले वेलेशी विश्व वजوهات خو مختلف لیکلي دي کتابونو خو یو ډېر خپلې وجه عرض کوم یاد یې ساتئ ښه باکورا د موسم اوله میوه باکرا هغه جینۍ چې هغه پیغله ده انټچ ده کوئی شوی کنه بکر ځوان کوئی شوی کنه بکر ځواني عمر उस अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु هغه ته په کم نسبت سره ابو بکر ویلې شي کله چې د نبوت ونه ولګېدله یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلاو شو سلوخت کله په عمر کې په دې ونه باندې چې ټولو نه اوله می ولګېدلې دا هغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبوت په ونه باندې لګیدون کی اوله میوه ټولو نه اول مسلمان درواله هغه څوک دی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی څوک دا ویلې شي چې حضرت علی باندې کوم خلق وایي چې هغه دی خیر دوی دی پروا نشته خو هغه په ماشومانو کې څه شو په ځوانانو کې بالغانو کې ټولو نه اول مسلمان درواله هغه څوک حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ رسې په مسلې باندې کنه नामे सौदा हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत अब्दुल्ला इब्न उस्मान रजी अल्लाह ताला गोरे नष्टा ही चा सरा बदला च बदल के वर कड़े शिदता इल्ला बतिगा वजह रब्बिल आला मगर द पारा द लटौलो दर जाद खपल रब च बुलंद बाला दे उचते वला सौफ यरदा او زردا च दे बराजी शी खुशाल बशी بسم الله الرحمن الرحیم والضحى قسم دې په وخت د چاشت واللیل او پشپې باندې اذا سجا کلا چې پرده واچي ما ودعك ربك نه پر خو دې ته رب ستا وما قلا او نه درنا بیزار شوه دې وما قلا او نه در سره دشمنی کړی دا وما قلا او نه درنا خف شوه دې وللآخرة خير لك من الأولى او خامخ آخرت غردتا د پاره د دنیا نا ولا سوف يعطيك ربك فترضى او زردا چې درب کی تا تا رب ستا په دنیا او آخرت کې دومره نعمتونه فترضى چې تب خوشاله شي الم يجدك يتيما فآوا آیات نه مندل یتیم فآوانو الله پاک زیدر کړو تا تا ووجدك ضالا او الله رب العزت تبیا مندل ضالنا محبت کوونکې د الله سره فهدا نو الله رب العزت درتا خودن وکړلا یا ووجدك ضالا فهدا الله پاک بیا مندل ته محبت کوونکې د هدایت سره فهدا
نو الله رب العزت هدایت درهم کړلو تا خبره ته موږ دې کنه دي یا ووجدک ضالا او الله رب العزت بیا منزلی ته تلون کې د مکې نه مدینه طرف ته فهدا نو الله رب العزت درتا لار وخودلا ویږي په خبره باندې ها ووجدک ضالا ته بیا منزلی تلون کې مکې ته فهدا نو لارې درته وخودله د مکې یا ووجدک ضالا او ته بیا مندلې ضالا نا واقفه د شریعت نه ځکه چې شریعت تفصيلات خو معلوم نه نبی علیہ السلام ته تر سوچ نبوت نو ملاو فهدانو الله شریعت د اسلام درله درکړو ووجدک یعنی خلاصه د خبره ده چې گمراهی معنی به پیغمبر د پاره نه کوي بس لنډه خبره ده پیغمبر ته گمراه ویل صحیح نه دي کنه ضلالت مشهور معنی اکثر دغه کیږي نو خلکو ته ترجمه ورزینا پیغمبر تم پکې گمراه وو وای شو کنه ووجدک عائلا فاغنا او الله بیا منزلت غریب نو الله مالدار کړلې په مال د حضرت خدیجه فاما اليتيم فلا تقهر پس یتیم مې رټا مورته غسکیگا واما السائل فلا تنهر او هر چې سائل دی نو مې رټا واما بنعمت ربك فحدث او په نعمت د خپل رب فحدث خلق خبر کا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك آیا مونږه کولاو نکړه تا سینستا ووضعنا عنك وزرك او مونږه لری کړو دستانا بوجتا الذي هغه بوج انقض ظهرك چې درنه کړي و شاستا ورفعنا لك ذكرك او مونږه چت کړو تعالی را شانستا فإن مع العسر يسرا نو یقینا د سختي سره آسانی دا ان مع العسر يسرا یقینا د دغه سختي سره دویمه آسانی دا فاذا فرغتا مکلا چې ته فارغ شې د متعدی عبادتنا فانصب نو مشغول شا او مهنت کوا په لازمی عبادت کې ځان ستړی کا په عبادت کې و الى ربک فرغب او خپل رب طرف ته رغبت کوا مینا کوا بسم الله الرحمن الرحيم والتين قسم دې د انجیر والزيتون او قسم دې د زيتون او خونا وتور سینین او قسم دې د تور غر چې خيسته او شیندې وتور سینین قسم دې د غر د تور شنو وهذا البلد الامين او د دې کلی چې امن والده مکه مکرمه قسم پدې خبره لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم یقینا موږ پیدا کړی دی انسان په خسته صورت کې په خسته قدو قامت کې ثم رددناه اسفل سافلين بیا موږ واپس کوو دلرا لاندې د لاندینونا یا بیا موږ واپس کوو دی انسان لرا ارزل الامور تا یا بیا واپس کوو مونږه دا انسان لاندې د ټولو لاندونه لاندې د لاندینونا یعنی دوزخ ته اچو چکلا ګناو کی الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر هغه کسان چې ایمان وروړو امرونه وکړل نیک فلهم اجر غیر ممنون نو دوی د پاره بدله دا چې نه به بند کړي شوی فما يكذبك بعد بالدين پس سشی دروجن وګرځولې ته یا سشی دروجن ګرځي تعالی را بعد بالدین د جزاء مبارکه بعد ورسته د دې بیان او ورسته د دې نه چې الله په تخلیق او تقلیب د احوال باندې قادر او زورور دی آخر بیا کوم یو شی دی چې تا دروجن کوي په باره د قیامت کې چې قیامت به ناراضي الیس الله باحکم الحاکمین آیا ندی الله رب العزت ډیر خسته فیصله کوونکې بسم الله الرحمن الرحیم
اقرأ وایا بسم ربک الذی خلق په نامه د خپل رب سره چې هر څه پیدا کړی دی. خلق الانسان من علق پیدا کړی دی انسان من علقنا د ټوکړې د وینې نه. اقرأ وایا وربک الاکرم او رب ستا ډیر عزت مند دی. الذي علم بالقلم هغه الله چې خودنه کړی دا په قلم سره. علم الانسان ما لم يعلم خودري دي انسان ته هغه څه چې دی ور باندې نه پوهیدلو. کلا هرگز داسې نه ده. ان الانسان ليطغى یقینا انسان خامخا سرکشي کوي د سړیتوب د حد نه وځي. ان رآه استغنا کلا چې ویني ځان لرا استغنا چې بے پروا دی یا کلا چې ویني ځان لرا چې مالدار دی. ان الى ربك الرجعى یقینا ستارب طرف ته واپس کې دل دی واپسی دا. ارأيت الذي آیاتین اغاکس ینها چه من کئی عبدن بندلرا اذا صلا کلچ منس کئی. ارأيت آیاتین انکان علی الہدا کئی دا پا ہدایت باندے او امر بالتقوی یا حکم کئی پا تقوی باندے. ارأيت آیاتین ان کذبا کدا منکون کے سڑے تکذیب کئی و تولا او اوڑی. نو په دوه عملونو کې یو عمل کشي هغه هلاکت د پاره کافی دی او مخکې د پیغمبر علی السلام په دوه عملونو کې کان علی الهدى او امر بالتقوى کيو عمل وینو نجات د پاره کافی دی. علم یعلم آیدین پویږي بان الله یرا چې یقینا الله رب العزت اینی. کلا چره داسندا لئن لم ينتهي کده من نشولو لنصفعا بالناصيه نرابه کاغو د وختو د سره د ټکلینا د پچکینا د وختو د تندینا ناصیه کاذبه خاطئه چې ټکلی دروغجنا او خطا کار ده. فليدعو نادیا پس دې راوبلی خپل مجلس والا. سندعو الزبانیه زردا چې مونږ راو غواړو هغه دکی ورکون کی فرشته د ازار زبانیه د زبن نه دي چې دکی به ورکوي ورلا او دیکو به دوزخ ته ورورځي. کلا هرگز داسې نه ده. لا توته هو د خبره منا وسجد او سجده کوا الله تا وقترب او نزدې شاء الله تا. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليله القدر یقینا موږ نازل کړی دی دا قران پښتې عزت مند کې. وما ادراک ما ليله القدر او تا تسپت دا چې صد شپې عزت مند. ليله القدر خير من الف شهر شپې عزت مند وردا د زرو میاشتونه. تنزل الملائکه را کوزيږي فرشته والروح او جبريل عليه السلام فيها پدې باذن ربهم حکم د خپل رب سره. من كل امر په هر کار باندې کې په تدبیر د هر کار باندې کې. سلام سلامتیا وردا هي داشپا حتا مطلع الفجر تر راختو د مرګوري تر سحر پورې.